نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ډیرو قدرمندو د نت پسترګ باندې اوریدونکو عوامو طلباو د څو ورځو نه په میډیا باندې یو لویه فضا ګرمه ده د شیخ افضل صاحب السلفي حفظه الله د یو خبرې متعلق چې پنجپیریانو له تشبیه ورکړې وه د خوارجو سره. بطور تمهید زه ټولو نه اول خبره دا کوم چې زما دا کلیف او دا ویډیو دا په 5 خبرو باندې مشتمل ده. ټولو نه اول خبره علماو ته لږ دې خبرې طرف ته توجه ورکوم چې ستاسو د دې ګالي ګلوچ او د سختۍ او د بدزبانۍ د وجې نه عوام د علماو نه څومره متنفر شو او عوام څومره الحاد او انکار حدیث طرف ته روان دي. دا زما اولنۍ مختصر خبره ده. دویمه خبره په دې کوم چې د مناظرو فضا څومره ګنده شوې ده او علمي طریقه کار د دې مناظرو څه دی. درېمه خبره دا کوم چې د پنجپیریانو رونو ګلونو مذهبي حیثیت څه دی، دین سره تعلق څومره دی او اخلاق څنګه دي، په دې باندې خبره کوم. او څلورمه خبره چې د شیخ افضل صاحب خبره سوه وضاحت سو او د شیخ افضل صاحب حفظه الله د خبرې نه بعد پنجپیریانو ګلونو کومه غټه غلطي وکړه. او پنځمه خبره دا د نوجوانانو مناظرینو ته مختصر یو څو خبرې دي. د ټولو نه اول خبره چې هغه دا د علماو بدزبانۍ د وجې نه د عوامو نفرت او انکار حدیث ته تلل. نو دا سپټې خبرې نه دي. نن زموږ علما طبقه دی خپل پیر، خپل جماعت، خپل پارټي، خپل مشایخ داسې ځای ته رسولي دي چې د اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله یو معنوي مصداق جوړ شوي دي خو په ځان پوهېږي نه. او چې کله ته د چا د پیرو د تنظیمو د جماعتو د پارټۍ خلاف خبره وکې نو که ته یا په حقه خبره وکې یا باطله خبره وکې، خو خصم په دومره زیاتو کنزلو سره د دومره زیات بدزبانۍ سره د خپل پیرانو د استادانو د تنظیمونو دفاع کوي چې عوام د هغې اورېدلو دپاره برداشت نه لري. د دې د وجې نه خلق علماو نن متنفره دی، الحاد او انکار حدیث ته روان دی. په دې کې د علماو د بد اخلاقۍ او د بدزبانۍ یو لوی لاس دی. نو سنجیده علما کوم چې خبره په سوچ سمج سره اوري او حق ته حق وایي او باطل ته باطل وایي، صرف هغه علما مخاطب کوم. کنزلماره طبقې سره مې هیڅ تعلق نشته، هغې باره کې الامان والحفیظ. خو ای سنجیده علماو کوشش وکئ د اخلاقو په دایره کې جواب وکئ، د دین مفهوم په دینی انداز سره بیان کئ، د کنزلو بغض و حسدونو د سب و شتم او د چلنجونو ماحول ختم کې. دویمه خبره هغه زمان نوجوانانو مناظرینو ته یو خطاب دی چې ای ماشومانو نوجوانانو کوشش وکړئ د خپل شهرت د حاصلولو دپاره د الله دین داسې نشانه مه جوړوئ چې خلق د الله د دین نه متنفره کې. د سلفو مناظرې وګورئ، چېرته ماشومان لکان او نوجوانان مناظرې کوي نه. دا طریقه د سلفو نه ده. مناظرو دپاره سنجیده معمر مدرسین علما پکاري او د یو جماعت د یو ډلې ذمهدار مشران علما دي چې هغه کنزلمار نه وي، هغه علما وي، هغې کې د حق د قبلولو د منلو صلاحیت او ټیلنټ وي. دغه خلق مناظرو ته پرېږدئ. ای نوجوانانو چې په هر چیلنج پسې
کلیف کوي او په هر وړه او غټه خبره مناظرې ته راوتې خیر د لغون د خپل انا او د خپل شهرت صادر وګرځوي او د الله د دین لحاظ او د الله د دین قوام او مضبوطیا را مخې ته کې زموږ ستاسو شهرت دې لږ کم پاتې شي خو چې د الله دین بدنام هم نشي او عوام متنفره هم نشي. نو نوجوانانو مناظرینو ته خواست دا دی چې کله یو سپینګیری او یو مشر عالم خبره وکړي نو چې د قدر خبرې نشي کولی نو نوجوانانو مناظرینو چیلنج بازه تشددي خبرې کنزل او سخت خبرې دا ګلونو پرېږدي دا عوام متنفره کوي. ټیک د ستا شهرت کې لږه اضافه راولي ټیک د ستا زړه خوشحالي ټیک د ستا پیج په مخ کې ځي لیکن د الله دین ته او د عوامو ذهن ته ډېر لوی نقصان رسي. نو براه کرم نوجوانان په خپل ضمیر کې سوچ وکړئ د خپل شهرت حاصلولو دپاره د الله دین به طور ډال مه استعمالوئ. درېمه خبره د شیخ افضل صاحب خبرې وضاحت او د پنجپریانو ګلونو غلط فهمی او غلط طریقې کار. شیخ افضل صاحب په یو عام مجلس کې یو حق خبره وکړه خو په مجلس کې وکړه په منبر محراب او په کاغذ په کتابت او په چیلنج نه دی کړی نه سړی دومره حاضر وي چې ګنې دا خبره ریکارډ کیږي او نه بیا هغې کلیف کړې ده چې دا تاسو ته تغنه شوه چې پنجپیریان د خوارجو په شان دي. الان کې دا خبره حقیقت دا زه وضاحت کوم که څوک پې غوسه نشي دا د هغه خبره وه. اوس د پنجپیریانو غلط فهمي څه شوه شریف حسین مفتی هغه جواب وکړو والله هغه الفاظ وي چې یو امي سړي په ایډیټینګ کړی دی او ډېر تصور یې کړی دی. ای شریف حسین مفتی صاحب ته د خپلې خبرې لږې واوره دا ته په کوم ځای باندې ناست د منبر او محراب سړیه داسې په کنزل چې وي لکه د سپي به لکۍ په کونه کې ورومنډې او په ګوټ دې منډم او په بخاري نه پوهېږي او دا کمې خبرې کې او مفتی صاحب ته هغه شریف حسین نه چې په رمضان کې قرآن بیانوي ته هغه شریف حسین نه چې چاندۍ دپاره ګرځې نو د الله رضا او د الله د دین دپاره د مدرسې چاندۍ کې ته هغه شریف حسین نه چې د جمعې په ورځ پټکي وي او قال الله او قال رسول الله بیانوي ته هغه شریف حسین لالا نه چې د یو جماعت ذمهدار مناظرې ولې ته هغه شریف حسین نه چې یو قوي مدرس ولې شریف حسین ستا په کور کې والد محترم او ستا ګاونډیان نشته چې تا ته ووایي چې او شریف حسین لالا ډېرې کمزورې خبرې دی یو سپینګیري او مشر عالم ته کړي دي. ای شریف حسین مفتی صاحب ته د خپل کنزل یو ځل بیا وره ستا دا طالبان چې ناست دي دیس دا پلارانو را لیږلي دي دا طالبان یا د دې طالبانو پلاران تا ته نه وایي چې او شریف حسین مفتی صاحب که شیخ افضل هر رنګ خو ستا په نس خو هغه وکټوري دی ته خو موحدي توحیدي قرآني ستا قرآني اخلاق په داسې جواب کې هغه د ستا د شان سره مناسب نه دي. دومره څوک نشته شریف حسین لالا ستا کنزل ستا سخت زباني دا ستاسو لویه غلطي ده او بیا یوازې شریف حسین لالا نه قابل او پوهه خلکو لویو وړو د شیخ افضل صاحب ته هغه نسبتونه وکړل دوی تاسو په شان د خوارجو هغې وي تاسو بعینه خوارج تاسو وکټوریان یې ډېر صحیح وي زه خو جواب په جواب وشو. طریقه دا په کار وه د پنجپیریانو ګلونو غلط فهمي دا وه طریقه کار کې غلطي دا وه چې کله شیخ افضل صاحب خبره وکړه چې خوارجو په شان دي نو تاسو خو جماعت پرسته خلق یې تنظیم لرئ د تنظیم ذمہدار خلق لرئ او دا هم درته پته ده چې شیخ افضل په سلفي علماو کې مناظر مزاج معتبر شخصیت دی نو هغه سره رابطه وکړه که نه ولې هغه مثال غلطي وکړه ستاسو د قول مطابق نو ته د غلطۍ جواب په غلطۍ ولې ورکې که ستا مقصد د ځان اصلاح د نو شیخ افضل صاحب ته ټلیفون وکړه شیخ افضل له چېرته په یو موقع لاړ شه خبره وکړه چې او خوارج یې نه یې په خبره افهام تبهیم سره سړی وغږیږي نو که یو طرف ته یو سړی چیلنج ورکړي خو بل طرف له بیا دومره سوچ پکار دی چې د دې چیلنج جواب یا د دې خبرې جواب کنزل نه دي د کشرانو کلیف بازی نه دي بلکې په اخلاقي طریقه باندې د یو خبرې حل دی. نو عرض دا دی شیخ افضل صاحب ووی چې تاسو خوارجو په شان دي دا خلک د دې حق خبرې زم تایید کوم خو د دې جواب په داسې طریقه پکار ده چې هغه علمي جوابي هغې نه کلیپ بازي جوړه نه شي چې عوام متنفره شي. نو دا زما درېیمه خبره وه. څلورمه خبره هغه دا کومه
چې د پنځپیریانو ګلونو د دې طبقې د عقایدو او د دې د اخلاقو باره کې نو زه دا خبره ډیره کوم چې ای پنځپیریانو ګلونو ټیک د شیخ افضل صاحب ووي چې په شان د خوارجو دي خو ستاسو یاد نشي چې ستاسو هر لوی وړوکی سړي کتاب لیکلی دی او اهل حدیث غیر مقلدین تصور کړي دي او ورسره چې کم دی نو دا دراهم او دنانیرو طرف ته منسوب کړي دي د قطر شیخ کتاب نه دی لیکلی السیف الشهیر علی من ترک المذهب للدراهم والدنانیر دا خبر ستاسو نه یېرې دي تاسو کې یو ماشوم هلک کم عمر هلک چې کیدای شي لا متزوج هم نه وي هغه طالب العلم ماشوم د خپلو جذباتو اظهار په یو قلم سره وکړو او وی فی حقائق الفرقة الوکتوریه اهل حدیثو ته وکتوریان وي هغه ماشوم و معمر نو لا طالب العلم دی کم عمر دی د دین جذبه لرله خو یې پنځپیریانو تاسو کې هر لوی وړو کې په هغې ماشوم په کتاب تقریض وکړو تاسو نه کتل چې بره اهل حدیثو ته وکټوریان ویلي دي تاسو چې په شان د خوارجو په دې یو ټکي دومره طعنه کوئ نو تاسو د ماشوم هلک پوهوی ولې نه چې بچی دی کتاب له نوم علمي کا دننه چې د څه لیکلي دي ټیک ده خو دا طعنه او دا کتاب دا نوم دی داسې ایښی دی چې خلک دې نه عبرت نه حاصلوي پوهېږي به چې دا یاسې د زړه بړاس ایستی دی نو دا ستاسو د اخلاقو خپل حیثیت دی او زه کله کله وامه په ګپ کې پنځپیریانو ګلونو ستاسو اخلاقی حیثیت هغه دی چې د پنځپیر د شیخ القرآن د الله واړو غټ ګناهونه معاف کی هغه به وي یولوکم الادبار متعلق د دې آیت متعلق وی بدعتیان مفاعیل دي او ډیر فاسد تعبیرات به کوله بیا به وي وی قرآن چې جذباتو کې راشي وي هغه کنزل کوي چې زما په خوله نه راځي نو زما تاسو مونږ هم د هغه پنځپیر شیخ القرآن بچیو هغه د قرآن نه کنزل ثابتولی نو بېشکه چې تاسو به دا مجبوري وي دا تاسو ته به میراث کې پاتې وي چې خامخا دې د یولوکم الادبار معنی په مفاعیلو سره وشي او خامخا دې کنزل د قرآن نه ثابت شي نو ګرانه د مجبوري ده ستاسو دا کنزل پرېښودل خو لږ غونده معقول انداز کې خو کوئ لږ سړي ته شخصي کې کوئ په نټ داسې علی الاعلان کنزل مه کوئ چې د عوام د نه متنفره شي بله خبره ستاسو دیني او مذهبي حیثیت هغه دی مفتی مجتبی صاحب هغه ندیم مفتی صاحب له لاس په لاس کې ورکو چې کله په خولې راماتې کړو د حیات النبی په عقیده کې غیر ناغیر واغستو نو درېدو لاس په لاس کې د ندیم صاحب سره ورکو او وی ټول غیر مقلدین او بریلیان زموږ دشمنان دي او یو आवाज او یو موټي او یو په لاس به موږ د دین مهنت کوو نو ستا خپل حیثیت هغه دی چې غیر شي نو بیا د دشمن صرف غیر مقلد وکټوري او بریلی وي بیا د هر بدعتي رور وي او لاس په لاس کې او چې کله څوک یو خبره قدرې وکړي نو بیا دومره کلف بازي شروع کې چې د اخلاقو نه پرېوتې وي بله خبره دا کوو ګلونو چې ولې ستاسو هغه علما نشي یاد چې هغې کلیفونه موجود دي چې دا د برټش بچي دي او دا وکټوریان ورته وایي او خوارج ورته وایي دا فتوی خو ټول عمر تام استعمال کړي دي نو که شیخ افضل په یو ګفي مجلس کې دا خبره وکړه نو د دې جواب په یو معقول انداز پکارو که نه په کنزلو د کشرانو په کلیپ بازو پکارو پنځپیریانو ګلانو ستاسو مذهبي حیثیت دا دی چې د هل جزاء الاحسان الا الاحسان ترجمه طویب شیخ القرآن حفظه الله په دارالقرآن پنځپیر کې کوي نو وی هل جزاء الاحسان وی د رستم شیخ القرآن عبدالسلام وی ته به د پنځپیر د شیخ کم احسان یې ستاسو مذهبي حیثیت ګلونو دا دی چې د بنیان مرصوص معنی نپال رایسته طویب شیخ القرآن د انډیا په جنگ کې چې د دې الفاظو نه او د دې تاریخ نه پته لګي چې پاکستان فتح وکړه نو وی د دې پال د بنیان مرصوص سره لګي هغه ټایم کې خلکو چې کله هل جزاء الاحسان الا الاحسان ترجمه پر رستم شیخ القرآن پټ کېدا او طویب او شریف حسین مفتی صاحب ته هغه ټایم ولې کلیف نه کو او فدا ربانی صاحب حفظک الله تا هغه ټایم ولې کلیف نه کو کله چې بنیان مرصوص نه طویب شیخ القرآن پال روباسو حال دا دی چې پال رایستل په سلفو کې دا حرام دي د قرآن نه ستا هغه ټایم کې ولې جذبات نه راوچتېدل شریف حسین صاحب فدا ربانی صاحب او کشرانو مناظرینو کم ټایم کې
چې طیب شیخ القرآن کلیف وکړو په انټرویو کې ووایي چې جمهوریت خو جایز شی دی او دنیوي شی دی او د سره د دین مقابل دی نه. اے مفتی مجتبی صاحب ته به هغه ټایم کله کلیف کې اے شریف حسین دا خو هم ستا د دین مسله وه چې جمهوریت جایز کېدو، ته هغه ټایم کې ولې جذبات نه کول؟ دا ستا جذبات صرف د شیخ افضل دپاره و. اے فدا ربانی صاحب ته هغه ټایم ولې کیمره ځان ته نه لګوله کله چې طیب شیخ القرآن وی چې جمهوریت جایز دی او دا دنیوي شی دی؟ کله چې د عمران خان استقبال لته ته هغه ټایم ولې بد نه ګڼل چې بھائی دا د برطانیې د نظام جوړونکي خلق دی او بس موږ دې سیزونو کې ګوتې نه وخو موږ خپل قرآن او سنت سره کار ساتو؟ کله چې طیب شیخ القرآن د احمد سعید ملتانی صاحب د پاره دعای مغفرت غوښتل او ویل چې دا هغه بیانات زم کله کله اورم ډېره مزه راله راکوي، هغه ټایم کې شریف حسین مفتی صاحب ستاسو د موبایل کیمرو کار نه کو چې په طیب شیخ القرآن مراد کړی وی او فدا ربانی صاحب هغه ټایم کې تاسو چرته وی؟ په کار دار چې هلته هم ځان ته کیمرې ایښې وې که نه دا زور صرف د شیخ افضل د یوې خبرې له راتو. دغه رنګي منیر شاکر د پاره طیب شیخ القرآن علی الاعلان دعای مغفرت وکړه او د شهادت طمعه ورکړه. شریف حسین مفتی خو هغه ټایم کلیف ونه کو، فدا ربانی خو هغه ټایم کلیف ونه کو، مفتی توصیف احمد صاحب حافظه الله یا نورو عالمانو د خولې خو ما هیڅ ونه ریدل. ها توصیف صاحب چې کم تردید کړو مونږ د هغې بالکل شکریه ادا کوو، ډېر په ښکلې اندازې خبرې کړې وې، مونږ حق ته حق وایو. بهرحال د مولوي حمدالله جان تعزیت او د هغه دعا هغه دپاره مغفرت سوال دا خو طیب شیخ القرآن کو ما یو پنج پیری ونه لیدو چې هغه کیمره ځان ته مخامخ کړي. شریف حسین لالاجي خو هغه ټایم هیڅ نه دی ویلی، یوازې شیخ افضل لپاره دا زور راته. آیا دا د جماعت په سر باندې والا او برا نه دی او د جماعتونو تنظیمونو په سر والا او بلا بدعت یا شرک نه ګرځي؟ دغه رنګ شریف حسین مفتی صاحب ستا ضمیر راویښوم او یو تپوس ته راکوم، ستا په جماعت کې مولانا خضر حیات صاحب صفا اند ریکارډ موجود دی، وی زمونږ او د اهل حدیثو په منځ کې فرق دی ایمان بالقرآن، وی اغي بخاری او مسلم منی او مونږ قرآن منو، لہذا وی دا د کفر فرق زمونږ او د اهل حدیثو ترمنځ دی. چې شیخ افضل کل خوارج وی دا سختی ده، خو چې ستا خضر حیات وی نو ای شریف حسین مفتی صاحب ستا ضمیر راویښوم، ستا ایمان ته دعوت ورکوم. آیا پکار نه ده چې ته دغه ټایم هم کلیف وکړې چې یاره خضر حیات ظلم کوي؟ اے فدا ربانی صاحب ولې ستا دغه ټایم موبایل او کیمره کار نه کوي که ستا پیج باندې اور لګېدلي چې ته د خضر حیات د دې خبرې تردید وکړې؟ اے د نټ مولانو اشاعت والو ګلونو، اے مفتی شریف حسین صاحب حفظک الله، اے فدا ربانی صاحب ستا خضر حیات هر سحر او بیګا وی چې حدیث به په قرآن پیش کوم. ما د مفتی شریف حسین تردید نه چې د تردید اشاره ونه ریده، آئے دن هائے دن ستا په منبر او محراب خضر حیات چغې وی چې مونږ اسناده حسنون ته فتنه وایو. شریف حسین لالا ایمانی غیرت او جرأت استعمال نکو چې کلک ردی د خضر حیات کړي. ستا د جماعت خضر حیات د قرع النعال و غیره روایتونو ته د قرآن مخالف وي او د راویانو گپ شپ ورته وي او معنوي طور ستا د پنجپیر په شیخ او په اشاعت په اکابرو د کفر او د انکار قرآن فتوی لګي. اے مفتی شریف حسین صاحب یو ځل به ته همت وکې، ته به خپل جرأت له په دس کې ضرب ورکې او یو ځل به د خضر حیات نوم په بده والې د خضر حیات د یوې گمراهۍ جواب به وکړي فدا ربانی صاحب که نشی کولی او بالکل نشی کولی. نو تاسو نه تپوس کوم چې شیخ افضل صاحب د خوارجو په شان ټکي ووي معافي کول په دین کې نشته، که معافي نه وي چلې دا د دین مسله ده وضاحت کوئ، څه اخلاقي طریقه نشته. که چلو مثال مفتی فدا ربانی خبره وکړه، شریف حسین خبره وکړه، د کشرانو له څه قدر برداشت نشته که نه دا د هر سړي ذمه داري ده چې بیا به هر لوی وړو کې غږیږي. نو ما عرض دا کو چې دا هغه خضر حیات دی چې د احمد سعید ملتانی تاییدونه کوي او احمد سعید ملتانی ښکاره وي دا بخاري یو کنجر لیکلی دی، دا امام بخاري نه دی لیکلی. نو دا ستاسو د ایمان حال د زما ګلونو وروڼو. عرض مې دا کو چې
د امن فضا قائمول دي. پنځپیریانو ورونو د مناظرې خبره دا ده او طریقې کار دا دی او دا زما اخري خبره ده چې یو د غرور خبري نه مال پلان کې راولا او نه مال پلان کې راولا. ما تاسو ټول پیژنه ان شاء الله. که یو انچه کته راشه او ما نالایق سره بحث کوي نو شریف حسین صاحب حفظک الله لالاجی، مفتی فدا ربانی صاحب، مفتی توصیف احمد صاحب حفظه الله، یا ذمہدار علما د اشاعت، که یو نالایق سره بحث کولو اجازت په دین کې وی، یو کشر او د ځان نه کم علم او کم عمر سره بحث کول په دین اسلام کې وی او دا ګناه او کفر نی، نو دا کشر کې دی چې تاسو د ډېر وخت نه پیژنئ. د انابت صفت ان شاء الله په ما کې مشهور دی. هغه رز لرې نه و چې موږ بریلیان او ما ټول کلي ته ووی خلک پې ګواه دی چې بریلیان په غلطه دي. ما جمعیت کې وخت تیر کړی دی، زما هغه اعلان دپاره ګواهان موجود دي چې ما وی جمعیت والا دیوبندي خلک د ووټ دپاره خپل دین استعمالوي، نور د خلکو کې خیر نشته. زما هغه اعلان هم دی چې ما ویلو تبلیغیانو فضایل اعمال د قرآن ځای ته رسولی دی او د دې دین د شپږو نمبرو نه علاوه هېڅ هم نشته، زموږ د براعت دی. هغه وخت هم موجود و چې ما وی چې پنجپیریان د تقلید په بنیادونو کې ورننوتي دي، جامد تقلید کې او نقشبندیت او تصوف کې زما ته براعت دی. مونږ کې د انکار حدیث اثر راښکاره شو، د هغه منکر حدیث نه مونږ براعت وکړو. دا ټول براعتونو زما ګواهان موجود دي. راځئ که یو کشر سره بحث کوئ نو د ذمہدارو اشاعتیانو ته وایم ګوره کشرانو الله دې تاسو وبخي، باس تاسو سره زما هېڅ قسمه کلام نشته. ذمہدار مشران که یو منیب کس سره بحث کوئ نو زه دا خبره کوم چې چیلنجونه داسې فضول خبرې دي، د یو بل د اصلاح په خاطر کوم خبره مقصود او زما دا خبره په چیلنج نه اړوئ نو زه تاسو ته وایم چې بالکل په تاسو کې انکار حدیث دی. دا ماشوم او دا کشر او ستاسو په نسبت دا نالایق به تاسو ته ثابتي. والله پنجپیریانو د علم د غرور داوی مو ډېرې غټې غټې دي، عبارتونه مو سخت فحش دي، خو د علم داوی چې کوئ نو ډېرې غټې داوی کوئ. دک امره علم ته زه نه در رسم، دا نه وم چې زه تاسو سره مساوي یم، نه نه نه. یو کشر مې وګڼئ، یو کمزوري سره هم کله کله باس جایز کې، دا به دومره غټ کفر نه وي. نو که دې ته تیار وی نو زه بالکل تاسو سره باس کوم په دې خبره چې په تاسو کې دننه انکار حدیث راغلی دی. ستاسو اصول د انکار حدیث دی، دا د ټول نه بنیادی خبره ده او دا د خوارجو صفت دی. نمبر 2 تاسو کې جامد تقلید راغلی دی او جامد تقلید باندې کلک یې او دا کلکوالی او په خپل رای ټینګ پاتې کېدل او قرآن او سنت ته نه تسلیمېدل، دا د خوارجو صفت دی. جامد تقلید ستاسو یو بیماری ده، په دې که باس کوئ نو تیار یو. خو ګوره دې باس نه چیلنج جوړ نه کې، دې باس نه جوابي کاروایی، دې ته رابطه وایي په افهام تفهیم کې به کینو. پیر ګوهر شاه چې تاسو مونږ بریلي مزاج ګڼو هغه په افهام تفهیم باس کولی شي، او پنجپیریان چې د موحدینو نوم پې پروت دی دې نشي کولی. خامخا به مناظره دې ته وایي چې اول به ته ما بې عزته کوې او زه به تا بې عزته کړم، بیا به کینو تاریخ به مقرر کړو. خامخا مناظرې دپاره دا ضروري دي. که دا ضروري نه وي نو زه تاسو ته وایم چې او پنجپیریانو ورونو په شان د خوارجو یې، په دې معنی چې انکار حدیث ته درکې. دویم په دې معنی چې جامد مقلدین یې، په دې معنی چې نقشبندیت او تصوف طرف ته ستاسو نسبت شوی دی، په دې معنی باندې چې په عذاب قبر کې معنوي طور انکار د عذاب قبر نه کوي، په دې معنی باندې خوارج یې چې تشدد کوي په جماعت پرستی کې. داسې ګڼې خبرې شته، راځئ که په ترتیب پې باس کوئ نو یا بسم الله. په دې شرط چې دا خبرې چیلنج نه وي، په دې شرط چې واقعي افهام تفهیم مقصود وي. دا مې ته یو طریقې کار وښول. دې کې د جنګ جګړو څه دي، شیخ افضل وی په شان د خوارجو دي، نو کلیپ بازي پکار ده که بحث او مناظره په افهام تفهیم کې پکار ده؟ ولې د دې نه کلیپ بازي او که نه وایې چې نه ته نالایقه یې، ته په پیسو خرڅ شوی مړه بس نور خو هغه خو ما درته ووایي که نه چې تاسو یې د قرآن نه ثابتوئ، هغې چل مونږ له نه راځي. نو دا شیخ افضل صاحب حفظه الله زمونږ د سلفي عقیدې د علماو ذمہدار مشر عالم دی، ژوندی دی، چې کم در کې ذمہدار مشایخ دي وټاکې ورځ او ما سره رابطه وکړئ، شیخ افضل صاحب حاضرول خبره ترتیب کې کول انشاءالله زمونږ کار دی، په دې شرط چې دا د نټ فضا یخه شي،
دا کنسلماری او د نوجوانانو دا کلیپ بازی بنده کې. نو دا خو زمونږ ستاسو کار دی. ما تحقیق کو نه مې منله چې پنجپیریان منکرین حدیث دي، چې او مې منله چې منکر حدیث ته اعلان مې وکړ وایي دي کې انکار حدیث ته معنوي طور. او ګوره ټول پنجپیریان نه، پنجپیریانو کې منیب خلق شته خو پوه نه دی. نو ما عرض دا کو ګلونو د دې ټول کلیپ مقصد دا و چې یو خو علما اعتدال شروع کې، د الحاد ته وګوره، د انکار حدیث ته وګوره. نمبر 2 بد زبانه پرېږدې. نمبر 3 باسونه مناظرې دا زمونږ د علماو شیوه ده، مونږ تاسو سره خوند کوي. دا هیڅ کله د جګړو ماحول دی له مه ورکوئ، دې نه کلیپ بازۍ مه جوړوئ، دې کې کشران مه رامنځته کوئ، دې کې د کنزلو ماحول مه جوړوئ. که دا طلقات ثلاثه دي، که دا تقلید دی، که دا د خبر واحد د حجیت مسله ده، دا د امن په ماحول کې خوند کوي چې په ښکلي انداز باس وشي او عوام یې واوري. نو عرض مې دا کو چې دا په دغه انداز باندې حل کول غواړي. او بیا هم درته وایو چې فتنې ډېرې زیاتې دي. دا خبره نشته چې ګنې فتنې دي نو موږ به ابهام تفهیم کې باسونه نه کوو، خو عوام زمونږ او ستاسو نه ډېر متنفره دي. بس کې دا نفرت کافي دی. نور په دې کنزلو سره او په دې سب و شتم او ګالي ګلوچ سره د ملحدینو د مستشرقینو د منکرین حدیث ملاتړ جوړ نشو او په افهام او تفهیم سره دا خبرې حل کو. عرض دا چې د شیخ افضل صاحب دا خبره په مجلس کې وه بطور گپ و ها وا حقیقت، خو د حقیقت جواب داسې نه دی چې دا کمې کلیپ بازۍ شروع دي. په رابطه باندې شي په دې خبرو باندې به باسو شي. هذا وبالله تعالی التوفیق.